أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ماذا أنزل الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالی دربار کی سوال لے چنن منگا و تاسو عاجزان و فقیران پا کم دینی محفل کی راجمیو او دا اللہ رب العزت دا دین پا جذبہ او پا تعلیم و پا تعلم باندے راجمیو. اللہ تعالی دے دا سے موقع زمان پا معاشرہ کی نور امزیاتی کی او اللہ تعالی دے دا مسلمانانو فکر او سوچ دا دنیا پا زائبان دے آخرت طرف تواڑی او دا مال او دا دولتونو پا زائبان دے اللہ تعالی زمنگا استاسو سوچونو و فکرونا اغد اللہ تعالی دین او محبت طرف تواڑی. دا اللہ رب العزت دین دا یولوی نعمت تے. دا اللہ رب العزت تربیت اغا یولوی تربیت تے. اللہ تعالی زمنگا رازق دے. اللہ تعالی آغاز زمنگا مربی دے تربیت کی. اللہ تعالی او منگ دا حغر آیایو منگ دا غد حکومت او دا غد اڈر دلان دیو چه منگا اللہ تعالی او پیجنو دا اللہ رب العزت تربیتو پیجنو اللہ تعالی دین او پیجنو دا اللہ تعالی را لے گل شو پیغمبرو پیجنو دا غی حقونو پیجنو او غی طرف تا توجہ پیجنو. زمنگا دا جوان کامیابی آغا پا دی کی دا. زمنگ دا دنیا عزت او زمنگ دا آخرت عزت آغا پا دی کی دے. اللہ تعالی تربیت کی. اللہ رب العزت زمنگ حاجتون پورا کی. اللہ تعالی صمد دے. صمد هاغه ذات ته وي چې هغه حاجتونه پوره کوي. منګه او تاسو به ظاهر کې وایو چې فلان کې ملک فلان کې خان او حاجی
یا زما پلار زما نیکو هغه هم زما حاجتونه پوره کوي زما ضرورت پوره کوي پلانډو ومنګه داسې ځان خلاص کو چې دیلوم په زړه کې الله چولې دي چې دا حاجتونه سکا پوره کفرس کا ما طرف تا یا ستا طرف تا زما د پلار رور د چاسین راړون کې دی او سره راړون کې دی نو اسوکته الله خورونو الله تعالی داسې حاجتونه پوره کون کې دی چې هغه حاجتونو ته مخلوق رسیدلې نشي هغه حاجتونه مخلوق ته معلوم هم نه هغه حاجتونه مخلوق ته معلوم هم نه دي داسې حاجتونه الله پوره کوي الله رازق دی الله ډوډۍ ورکوي څه ورکوي ټیکاله ټیکولا الله رب العزت ټیکاله ورکوي ډوډۍ ورکوونکی الله دی انو مونږ وایو پلان کې مال ډوډۍ کړی و پلان کې زی ټیکاله لبوتلم مال ته ټیکاله سکړه ورونو یو ټیکاله داسې ده چې هغه د بنده په اختیار کې نه او الله داسې ځایله روزي ورکوي داسې ځایله ټیکاله ورکوي چې هغه ځایله بنده ورکولی نشي الله تعالی داسې روزي ورکوونکی ذات دی الله تعالی رب دی ما ته پلار وی کینا زبا کینم استاد بو یا غزای کړي و نوینم زبا نظم خو الله زما د داسې ځای تربیت کوي چې د هغه ځای تربیت زما استاد کولی نشي الله استاد ما ته خبره کولی شي استاد زما د تربیت خبرې کوي زما د تربیت نگرانی کوي خو هغه تربیت طرف تاړون کې او هغه تربیت را لیګون کې چې د نو سوکته الله تعالی دی پوی د پاره یو خبره کومه قران کریم کې الله وی لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد د الله تعالی د سزا پشان سزا سو ورکول نشي او د الله تعالی د تړلو شاہ صاحب رحمه الله تعالی ذکر کوي شاہ عبد القادر رحمه الله تعالی چې بندګانو کې خوم ډیر داسې تیر شوي دي چې ډیر سخت سزاګانې به ورکولې او ورکوي صحیح ده کنه قرآن ویلی دی چې یسومونکم سوء العذاب وی فرعون به ډیر سخت سزاګانې ورکولې الله وی او ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون وی بنی اسرائیل میں د رسوا کن عذاب نه خلاص کړل د شرمون کی سزا نه خلاص کړل هغه څه شو فرعون هغه عذاب سو فرعون نو هغه ډیر سخت سزاګانې ورکړي دغه شان د فرعون حلالي اولاد هم ورکړي خو الله رب العزت وی لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد دا الله د سزا پسان سوک سزا ورکول نشي دا الله تعالی د تړلو پشان سوک قید کولی نشي ولی وی زکا الله داسې ځای له سزا ورکوي چې مخلوق هغه ځای له سزا ورکولی او الله داسې ځای قید کوي چې هغه مخلوق قید کولی
مخلوق بستا بدن قید کی پنجره کی ورثه کی بند کی خوستا سوچ نشي قید کوله ته سوچ کې ګرځا وای دا سکلی ته لاړم په هوا شو لاړم او ګرځیدم راو ګرځیدم خو چرت کې هغه ستا فکر قید کوله نشي او الله تعالی روح قید کوي پوهیږئ زما خبره الله رب العزت داسې ځای له سزا ورکوي چې هغه ځای له سزا بنده ورکولی الله رب العزت روح له سزا ورکوي نو الله مربی دی الله رازق دی الله صمد دی بنده ستا د بدن حاجتونه پوره کولی شي خو د روح حاجتونه ستا پوره کولی نشي او ستا د روح تربیت کولی نشي الله تعالی زمون روح له ډوډۍ ورکړې ده صحیح ده الله رب العزت زمون روح له د ټیکلې دعوت کړی دی حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي القرآن مأدوبۃ الله القرآن مأدوبۃ الله فکلوا من مأدوبته ما استطعتم القرآن مأدوبۃ الله قرآن کریم چې دی نو دا د الله رب العزت د ټیکلې تیار دسترخوان دی مأدوبه هغه دسترخوان ته ویل کیږي چې بالکل وي شیخ طعام موجود تفضل چې بیا پکې بله خبره نه چې بیخي هر څه کې برابر کیږي او ویجي تکلیف وفرمایي راځئ پې دې ته چې کمدنو مأدوبه وي تیار خوراک اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې القرآن مأدوبۃ الله قرآن کریم چې ده نو دا د الله تعالی دسترخوان نه دا الله رب العزت غوړې دل دسترخوان ده ورونو یو سړی اوګه ده جذباتی خبره باندې کوئی خپ سوچ سره او سخت اوګه ده ادی ویزه تلاوت کو مموړ بشي او کنا سره چوي نو وای ګرانګار نشو نه مړیږي به یو سره سخت کېږي او یو یو صورت وا ما چې تنده مې ماتشي ماته بشي او سره د دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا قرآن دسترخوان دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې فکلوا او زنو روایتونو کې راغلی دي فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم د دسترخوان نه حاصل کی لګ د دسترخوان نه د الله د ټیکل نه لګ سکی حاصل د الله رب العزت د ټیکل نه حاصل کی ځان لا ورونو هغه دسترخوان چې دی او هغه لوګ او بیماری چې دا نو هغه روحاني بیماری ده او هغه روحاني لوګ ده زمونږ دا بدن اوږه کیږي نو زمونږ دا روح اومسږي کی زمونږ دا بدن چې دی نو دې بیماریږي نو دک شانتی مونږ ته روحاني بیماریم سکیږي روحاني بیماریم په مونږ باندې راځي اللہ رب العزت آغی روح دا پارا تو گرزا گرزا ملونا گورا دکانونا گورا او دا روح دا پارا پہ کی ٹکل پیدا کوا پیدا با اسپتالونا گورا شفاخانی گورا او هیمیپیتک ایلوپیتک اکیمان گورا او ازما روح ته بیماری ده زاغیل لګون ته کې علاج کوم اغه سرداغي علاج نشته منګرونو یوازې بدن نه یو الله تعالی موږ لا یو روح را کړی دی هغه د بر عالم نه راغلو داغي د پر الله رب العزت غزاهم د بر عالم نه را لګلې دا يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الله رب العزت
روح د پاره روح را لګلې ده قران کریم دا روح او زمونږ او تاسو په دې بدن کې یو روح دی چې کله زمونږ او تاسو د دې روح تعلق د قران کریم سره جوړ شي نو دې به موړم شي او دې به روحم شي بیماری به تنس شي ختم شي وککله د دې قران کریم تعلق چې زمونږ او تاسو دا روح داغي سره را نغه او دل منګه د قران کریم غذا ورنکړه الله رب العزت د دین دا خوراک مول ورنکو نبیا به منګه بیمارانو یو او اوګي بومیو تګي بومیو او سره د دین بزان ته ماړو وایو ولې منګ بوایو چې زمونږ ګډه ماړه منګ بوایو چې زما بدن روغ دی بدن روغ او ګډه مړه دا د زناورومي چاومي د زناورومي رونو الله تعالی زمونږ د روحاني تربيت د پاره د روحاني پالنې د پاره خپل دین را لګل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي مثل ما بعثني الله به مثال لاغي چې په الله تعالی را لګلې ما کما مثل رجل بنا دارا وصنع فيه طعاما وباس داعيا زماو د دې دین مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه یو بهترین کور جوړ کی مزیدار لوی قلا جوړ کی او بیا د هغې نه رستو په هغې کې بهترین طعام ولګئ بهترین دسترخوان پکې ولګئ وباس داعیه او داعی ولیږي استازی ولیږي قاصد ولیږي چې خلکو ته وایي راځئ ټیکه له تیار دی راځئ خلق را روان شي فمن اجاب الداعیه دخل الدار واکل من المأدبه ورضی عنه السید چې چا د قاصد خبرو منله چې وی راځي او ټیکه لا تیار ده صحیح ده کنه چې چا د خبرو منله نو کور ته بس شي د بنگلې ته د قلې ته بس شي وردن نشي ډوډۍ به مخري ټیکل بس کی اخري او د کور غ مالک پتیم شي خوشحال شي خبرت شي خوشحال هغه پتیم رضا شي آیا سړی دی د دې قاصد ونه منله وی دا دې څه خبرې کوي مړه چاټی لګیو دی اصل لګیا دی فضول خبرې کوي دا اوس کم دور دی او دا دې کمی خبرې کوي راځي وی دی قلی ته وردن نشي ډوډۍ خوري منګه چرته داسې پلزو دا کارونه کو جازونو کې لزو اوس خو د پارکونو دور دی صحیح ده کنه او زو چې ته په هوټل کې وټی کله سکو اخرو اکل یو پلزي کله بل پلزي هغه دای خبره او هغه مالک ته ناراضه شو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله یو بهترین کور جوړ کړی دی چا جنت ته او پاغي کې قسم خوراکونه تیار کړی دي او بیا زرا لګلې ما مال دین را کړی چې څوک دا استعمال کی نو هغه جنت ته داخل شي او الله به تنس شي رضا شي او چا چې زما ونه منله او زما په طریقو باندې ژوند تیر نکو زما خبره ونه منله نو کوړ ته دنه کېدلې نشي او د دنا مالک رضا کېدلې مالک رضا کېدل نشي حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرمائی
الا ان فی الدنیا لجنہ فمن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة الا ان فی الدنیا لجنہ وی پا دی دنیا کی او جنت تی دی دنیا کی اسو شے دی جنت چھ دی دنیا دی جنت تی او سڑے وردن نشو نو آغا دا آخرت جنت تا نشیدن نکی دلے وہی الاسلام دا دنیا جنت چی دے نو آغا اسلام دے چی او سڑے دا دنیا جنت تا وردن نشو دے اسلام تا پورا پورا سو وردن نشو اللہ تعالی منگتا ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایماندارو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ دن شیطا سو اسلام تا پورا پورا اسلام تا پورا پورا اسلام تو وہی پورا پورا وردن نشئی زمان استاد ڈبر سابق سے مدذل حلالی اغی فرمائل منگ پا تشکیل کیو آنو کال تشکیلو نوی یو اردو والا ملگری بیان کو او بل ملگری عربیانو تا داغی اردو ترجمانی کولا داغ اردو والا ترجمانی چاہتا کولا ویزا آغا عربی والا تناستو ما وی آغا ترجمانی با آغا دیر مزیدارا کولا ویزا آغا عربی والا تناستو وی دا آیات کریمہ آغا اردو والا ہوئی وی آغا عربی والا ترجمانی اکڑا چی شبہ اللہ الاسلام بالبیت ثم امرنا بالدخول فقال ادخلوا في السلم كافة فأما نحن فرجل داخل ورجل خارج وسددنا الباب لغير المسلم وی اللہ رب العزت دا اسلام دے یو بانگلی پشانتی صاحب کردے چی دا اسلام یو بانگلا دا یو قلعہ دا یو خیستا محل لے او منگ تیویلی دی چی دی محل تششی دن نشی منگ توی چیرہ دی محل تن نوزی منگ سکو یوخ پوم دن نا بلام بار اللہ منگ توی پورا پورا سشی وردن نشی او منگا یوخ پا دن نا یوخ پا بار وصددنا الباب لغیر المسلم او غیر مسلم تو املار سے کڑی دا باندہ کڑی دا اللہ وی پورا دن نشا او منگا نو پورا دن نکیگو نو پورا بار کیگو یوخ پا دن ناو یوخ پا بار وصددنا الباب لغیر المسلم غیر مسلم تو املار سے کڑی دا یرو سنائی جوابان دی بے وایو اللہ وی 100% مسلمانان شئی او منگ وی یر 10% گزارا گئی ہے پیسد بانے بے وسر سکو تقسیم کو یاردا سے لگا غنطا کہ وہ پکے سوا پکے گورا عزیز ولی کول غوڑی خام خیر او پریدیون یو اخپلا پختوم پری خودلے اخپلا عزیز ولیم نشو پری خودلے اخپلا پختوم پری خودلے یارونو پا قبر کے وہ گورے دا پختو دا پریدوالی تپوسو نکی قبر کی اولنے تپوس ددی دے چه رب دی پی جندلے او کن دی او پی جندلے دا دیر ضروری خبر دا منگ صرف اللہ پی جندلے دے چه اللہ منگ پیدا کری او ٹھیکو لرا کئی خان بس منگ پل رب دم را پی جندلے نے منگ اللہ پا صفت در ربوبیت پاندنے پی جندلے چه اللہ تعالی زمنگا رب دے نو زما پا زندگی کی او زما پا جوان کی زما سنگ تربیت کی او دویم تپوس با پا قبر کی دی کی گی چه ما دینو کا ستا دا جوان دا تیرولو طریقہ سوا کتور توائی
چې 10% مسلمانو ما 40% افریدیو ما او 30% پاکستانیو ما او 20% زما خپل خوخوا نورونو دا تقسیم دی الته چلیږي الته بیا دا نه وای چې دین الاسلام وای چې ها لا ادري ما ته خلوق پتاي بیا وای چې ما ته پته نه لګي الته بیا په دې جواب خلاصېدلې په دې نه خلاصېدلې الته دا تپوس ته چې ما دینو کا ستاد ژوند تیرولو طریقه سوا او د ژوند تیرولو نظام دي سو د ژوند تیرولو دستور دي سو په کومه طریقه به تا خپل ژوند تیرو دین د ژوند تیرولو طریقې ته وي الله تعالی هغه طریقه هغه جنت مونږ ترا لګلې ده او مونږ ته وي چې خپل ټول زندگی چې دا نو هغه د دې مطابق تیر کړئ د دې مطابق خپل زندگی تیر کړئ ان الدین عند الله الاسلام ادا الله رب العزت د خوشاله ولو ذریعہ الله رب العزت تا د رسیدو ذریعہ آغا دین اسلام دے آغا دین اسلام دے اورونو دا زمونږ د ټولو لپاره را لېږلی دی د ټولو انسانانو لپاره دی څولو انسانانو لپاره یوازې چې کمدنو مسلمانانو له نه دی او یوازې پښتنو له نه دی او یوازې افریدو له نه دی دا د ټولو انسانانو دی خو مسلمانانو خو سر کې خود کنه وی منلا چې موږ د الله سيو بنديان یو کافر خو انکار کوونکی پاتې شو نو چې تاو منلې مسلمانا نو په تا خو ډبل حق دی او دې منلا او بیا په روانيږي نه ذکر الله رب العزت اعلان کړي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ دن شي تاسو ننوزي تاسو اسلام تا ټول پټولا مکمل اسلام تا دن نشا مطلب دا دی چې خلد مسلمانا سترګي مسلمانې غوګونه مسلمانان او لاسونه مسلمانان خپې مال او ټیکله مسلمان چې کم ځای ته چلیږي او خوځي او راخوځي نو د اسلام په طریقه باندې وخوځه دا هر څه چې دي نو دا مسلمانان کا دا نه چې یو سړی وي چې بس یاره جماعت کې مسلمان ما او جماعت کې بعد الله رب العزت حکم چلوما او بقایا پل چې دانو زما خپل خوخه ده او یا بقایا پل چې دا نو هغه خامخا کلیوالی ده عزیز ولی ده او پښتون ولی ده نه نه الله رب العزت وی دا ټول چې دینو دا مسلمانان کا دا ارس چې دینو دا ټول سکا مسلمانان په خو یو شاعر وغه خبره کړی و وی به یرا وی منګه پښتانیو نو غمونم پښتانه او منګه پښتانیو نو خادم پښتنی صحیح ده دا خبره غلطه ده من مسلمانان یو نو غمونه مسلمان او من مسلمانان یو نو خادم مسلمانان ارسه بسوی مسلمان منگ پا سالم زندگی کی آو منو یارا منگ پختوم منو خو چه کم زی که ده اسلام سر ٹسلو نخوری چه کم زی که زما پختو ده اسلام نوکروا نو بیا اعلان کوم چه پختو زنده باد بیا وایو خو که کم زی که زما ده پختو رواج زما ده عزیز ولی رواج ده اسلام خلافو نو اول مسلمانیم بیا پختونی وان دا مسلمانی دی تو ہوئی مسلمانی حوالہ کولو تو ہوئی چا تو ہوئی حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالیٰ دی آیات لاندی ذکر کئی وی بلا من اسلم وجہہو للہ بلا من اسلم
وای چاچی حواله کو وی اسلام چې دی نو دا حواله کولو ته وای سپرد کردن یو شی چاته څه کول حواله کولو ته وای نو وی بس تانوی سے وای آسان خبره ده څه حواله کو او چاته حواله کو وی چې دا دو دیو پیجندل نو بس هغه دین معنی به وشي چې کوم دین الله را لګل دی چې اسلام څه ته وای اسلام څه ته بس معنی به وشي تا ته چاوي چې اسلام څه ته وای تو اسلام حواله کول ته وای خو څه حواله کول چاته حواله کول تانوی سے وی ځان حواله کول الله ته حواله کول وجهه لله انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض دا دی ابراهیم بابا اعلان دی او د ابراهیم بابا دن وسیدا اعلان دی چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجهت وجهي وضاحت کوي چې ابراهیم بابا ویلو چې ما ځان حواله کو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کی چې ان صلاتي ونسكي کزما بدن کړيږي او کزما مال لګي او راضی زما تمال نو دا به صرف او صرف دا الله د پاره وي کمرم او کجواندیم نو د چا د پاره الله دا الله رب العزت د پاره ويم لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکا نہ جائے گا بس زما د زړه په یو حاشیه کې زما د زړه په یو ګټ کې بغیر راه نشي بس زما هر څه چې دي نو دا به الله رب العزت په حکم باندې وي اسلام دی ته ویل کیږي چې خپل مکمل زندگی کاغه ایمان دی عقیدی دی کاغه عبادتونه دي او کاغه معاملات دي کاغه کور زندگی دا کاغه بار زندگی دا نو دا دې چا په حکم شي دا الله رب العزت په حکم شي او دا مونږ ټول ته دا اعلان دی کاغه ماشومان دي کاغه لوی دي ماشومان هم دین ته تیار کړه پیغمبر حکم نه دا الله رب العزت حکم نه قوا انفسکم واهلیکم نارا زانونم او بچیوم دا د اور بچ کی د بچو به داسې تربیت کوي چې هغه د اور بچ شي او واهلیکم کې زنانوم دي د زنانو به داسې تربیت کوي چې هغه د اور بچ شي دا غي زندگی چې دا نو د شریعت مطابق شي دا الله رب العزت د دین مطابق شي زکه لکه څنګه چې موږ د الله بندګانو نارینا نو زنانوم د الله رب العزت بندګانی دي موږ نبی علیہ السلام امتیان زنانوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان دي چې څنګه د قران کریم موږ ته نو دک شانتی دي زنانو ته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه زمونږ پیغمبرو نو دک شانتی دي زنانو پیغمبر دي دا نه چې زنانه گینی بس ځان له خپل پنځه وخت مونږ کوي نور خیر او خلاص او د دې خپل خوخه ده د دې خپل خوخه ده او لکانو دا لکانو خو نن سبا دا ذهن دی چې گینی دا دین د باباګانو دی دا دین نه دی دا د باباګانو دی د سپینګیرو د دې دین دی او مونږ چې یو نو مونږ خو کچته ټیم ملاو شو جمعه ته بس شو ورشو او یو لوکون ته کې ودی سره عادت کو وزیری بوله کو کتاو برابر شو
بقایا کرکټ زما خپل خوخه، فلم زما خپل خوخه، ډراما زما خپل خوخه، او دارنګي نور سيزونه د ژوند عاشقای یارانی زما خپل خوخه. کزا عاشقای کومه که یارانی کومه که یو طرف ته او بل طرف ته ګرځم پارکونو ته زما خپل خوخه ده. او یې جوانی دیوانی دا دلیل له رواه البخاری. الکه دا ته څه کې مړې لایف انجوای کول غواړي رواه مسلم. دا دلیل له یو طرف ته د الله حکم نه او بل طرف ته چې کومه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت ته او حدیث ته او تا ته چې سړی وي مړه ځواني ده لکه ته په دې دلیل خلاصيږي چې دا ته قبر کې وای او دا ته د الله دربار کې وای نو په دې ته خلاصيږي. او نو د نننی ځوانانو نه د مرز جذبه وتلی ده، د تلاوت او د قرآن جذبه تی وتلی ده. مخکې بالکانو هغه په جمعات کې د الله رب العزت د کتاب تلاوت کو، او چې موبایل راغله دی فیسبوک راغله دی د الکانو نه چې کمندونو د قرآن د تلاوت هغه جذبه وتلی ده چې د الله رب العزت د کتاب تلاوت وکړي. چته حالانکه نبی علیہ السلام ته وی اتلو ما اوحیا دا قرآن لګوایا وان اتلو القرآن او درس او بیان هغه کې با ځوانان نویني هغه دا وینا چې دامګینی کار دی. او کله کله چې استاد درس شروع کوي کنه ملاو شو سره خیر جی ټیک ته تاسو لک فارغ نه بیا موږ ملاو شو تاسو درسو کې زمونږ له کوم ته کار دی موږ لګ هلا خو خپل بلا تکلف او بیا چې لوګ کوم ته تعلیم کړی توبه توبه ودا نوې چې زلمی شي کله به خټیس پړه بلای نه ماتي توبه. اخو بیا یاره تعلیم کړی دی بگوید هر کسے تعلیم کردم بگوید هر کسے تعلیم کردم الف را راستو کج هر جیم کردم. وی هر یوی چیرا ما تعلیم کرده تعلیم حصہ دے چه الف نیغ لکا و جیم کوگ لکا. وی کالجیان چرتا زمیدار کاکا خواتا تلیو زمیدار کاکا خواتا و توی کاکا جی تعالی انگریزی درزی هغه ته بچه دا ست وی سار چای سره خلک کوری کما خان ډوډۍ سردت شي دا انگریزی څه بلا ده هغه ورته وی داسې لیکل شي داسې هغه ورته مړه داس خدا خو زما غویله ورزي هغه هم داسې کږي وږي میتیازي کوي دا خو دوره غټ شي نه مای کې چتا دا ډیر ضروری شی دی د دې په غوی میتیازو باندې فخر کوي چې ما چې کمنو دا ویلی دي پاغه باندې ځان دومره حسابي کته پوسټ نو کې چې ته قرآن دی ویل دي دا الله رب العزت دی کتاب ترجمه دی کړی دا وای مونږ ته ټایم نه دی ملو شوی ټایم دا ټوکو په انداز باندې وای یاره تاسو لکه اوسګاری تاسو ته دې ټایم شته او مونږ خو ډیر مصروف خلک یو بیزه خلک یو بیزي وته وای کې بیزه وته وای ډیر بیزه خلک یو او مونږ ته چې کمونو د دې ټایم چته ملاويږي د دې ټایم مونږ ته نه ملاويږي. رونو احساس پکار دی مونږ مسلمانان یو دا د الله کتاب او دا قران کریم او حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نارینه او د زنانه او د ځوانانو د بوډاګانو دی دا د ټولو په شریکه باندې دی دا د مولانو نه دی یوازې دا د طالب او یوازې د نارینه دا د زنانو هم دي. قرآن کریم ته ګوره په قرآن کریم کې سورۃ النساء شته یعنی هغه سورت چې پای کې د خزو مسلې دي هغه سورت چې پای کې د خزو مسلې دي. په قرآن کې سورۃ النور دا د خزو په مسلو کې دی. قرآن کې سورۃ طلاق د خزو په مسلو کې دی. قرآن کی سورت احزاب د خزو په مسلو کې دی. دا منګه یو طرف ته کړی دي
منگا وایو صرف ساده مسلمانی دا منس کوا و بس روجه نیوا نور خیر و خلاص دا بقای زندگی پدې کې بزی هندو یما پدې کې بزا انګریز یما او پدې کې بزما خپل خوخی مسلمانی خوای دیتا چې ټول ځان الله تسکا حواله کا مکمل ځان الله ته حواله کا چې کومه زندگی دی دا هغه ځان الله رب العزت ته پیش کا رونو دا د قران کریم درسونه دا مدارس دا من صحیح مسلمانان نه من ته الله رب العزت دین خي من ته الله رب العزت د غلامۍ چل خي من ته الله د تابعدارۍ چل خي کوم دا نه دا امام رازی رحم الله تعالی اوسای کی ذکر کړي لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم کالمان نوې نو دا خلق بخر شوي وي او دا خلق بغویان وي څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دوی به د خرو په شانتي آزاد زندگی تیروله او د خوانو په شانتي دنیا به صرف او صرف ګیړه سرول ګرځول چې دا دنیا او ګیړه سرول خېټه مړول بس دا عبادت دا چې کمونو دین دی او بس دا وخت تیرول دي علما ورته وخی چې آی سدي او کسنی دي چې دا مدارس نوي دا د علماو بیانات نوي دا درسونه نوي نو موږ به الله سو پیژنو موږ به الله حق سو پیژنو دا الله رب العزت لوی فضل و کرم دی او لوی مهربانی ده چې د قران کریم نام اوازونه او د قران کریم دا درسونه چلیږي او موږ ته د خپل ژوندۍ پته ولګي او موږ ته د خپل ژوند پته ولګي چې دا به د نبی علیہ السلام په طریقه څنګه تیرو رونو سیروزه که خو بتلی یې کنه زه خیر د دورت سنا څخه خو به کار کړی د دین چتا په سیروزه کې چې لاړ شپږو نمبرو کې دریم نمبر د علم او ذکر او په علم او ذکر کې دا ویل کېږي ښا چې دور علم په هر نارینه او زنانه فرض دی چې خپل سلیریش غنټه وخت د الله د حکمونو او د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق تیر کی دا پکشته کې نشته پکې شپږو نمبرونو به خبره بار نه ښه چې دا سلیریش غنټه وخت د الله د حکمونو او د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق سکی تیر کی د سلیریش غنټه کې سره ټول سلیریش غنټه په جمعات کې بس کنه دا سلیریش غنټه ټول زندگی ده دې کې په سړی غم راځي په سړی خادي راځي بنده چې کم دنو بازار ته وځي بنده ډاکټر لزي بنده کالج ته ځي بنده سکول ته ځي بنده چا سره لاس ملاوي کینی پاسي پدې کې اخلاق دي پدې کې اعمال دي پدې کې دا جبه ده پدې کې دا سترګو استعمال لې پدې کې د غوګونو څه دي استعمال لې دا هر څه چي دي دا هر څه چي دي نو دا ټول سلیریش غنټه وخت د الله د حکمونو او د نبی علیہ السلام په طریقه تیرولې دا مسلمانی ده دومره زده کول په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې ضروری دي دا سلیریش غنټه وخت موږ ته په قرآن کې خوله دی کنه دا موږ ته په احادیثو کې خوده لري نورونو د الله فضل له مدرسې دي او غي موږ ته دا بیانات کوي دا موږ ته بیانات کوي چې موږ خپل ژوند او خپل زندگی هغه د نبی علیہ السلام د دین مطابق تیرو خپل اولاد خپل بچی نارینه او زنانه هغه مدرسو سره تړل غواړي الله مکرونو الله مکا کدا سیمون اونکو او د قران خو لران شو او د قران مجید د درسونو تکیننو او ځان د الله د دین نه خبر نکو نو لږ وخت پس خدای مکا خو زمون په کورونو کې به خپل انګریزیان پیدا شوي وي بیا بارني انګریز تاجت نشته او زمون په کورونو کې به خپل هندواني بیا بارني هندو تاجت نشته
هغه تاجت نشته. دا موږ له فکر پکار دی، د خپل اولاد فکر موږ له پکار دی چې زمونږ اولادونه هغه چې کمدنو دیندار شي، هغه مسلمانان شي، او زمونږ اخلاق زمونږ معاملات هغه ټول چې دي نو هغه د شریعت مطابق شي، د الله رب العزت د دین مطابق شي. کمنګ خرونو حلال خرو، کمنګ وایو نو حلال وایو، کمنګ اورونو حلال اورو، کمنګ وینو نو حلال وینو، چې زمونږ هیڅ په حرامو کې استعمال نشي، او که استعمال شي د هغې نه توبه وباسو، د هغې نه توبه وباسو. لږ غونته کې ځان را بیدارول غواړي، اغیار هغې زمونږ نه دین اخلي، هغې زمونږ نه دین شو کوي، هغې زمونږ نه د دین اخلاق اخلي، هغې زمونږ نه د دین معاشره اخلي. چې د مسلمانانو په کورونو کې دین نه وي، هغې د فلمونو د غلطو تعلیمونو په هغه طریقو باندې او په غلطو کتابونو هغې زمونږ د زنانو اخلاق خرابول غواړي. په کور کې زنانه چې ده نو دا یو لوی حیثیت لري، زنانه چې ده نو د هغې حیثیت په کور کې د یوې مدرسې دی، د هغې غیږ چې ده دا د ماشوم مدرسه ده. هغه ماشوم د دې مور د لاس نه انګریز کېدیم شي، او د دې مور د لاس نه هغه مسلمانېدیم شي. مور چې ده دا یو لوی دولت دی. سکول کې استاد تپوسو کو تپوسونه سکول کې خلک کوي، وی بچو تاسو به څه جوړېږئ، تاسو به څه جوړېږئ. یو وی زه به ډاکټر جوړېږم، بل وی زه به کیپټن جوړېږم، شوقي درچا، بل وی زه به دا جوړېږم دا جوړېږم. یو ډکې لږ پاسې بچې ته به څه جوړېږي، هغه وی زه به صحابي جوړېږم. څه به جوړېږم؟ استازو مو خاندل، الکانو مو خاندل، خو استاز له لږ فکر ورغی چې دا لږ دا خبره څنګه وکړه. خو ته بچې صحابي خو هغه چاته وی چې نبی علیہ السلام لیدلی، نبی علیہ السلام ته به څنګه صحابي جوړېږي؟ تا خو به نبی علیہ السلام خو وفات شوی دی دنیا نه تللی، ته به څنګه صحابي جوړېږي؟ هغه ته وایي چې زه نور نه پوهېږم، خو چې زه ماسخوتن وده کېږم نو زما مور ما ته یوه قصه د صحابي کوي، چې وده کوي مې نو راته یوه قصه د چا وکړي؟ صحابي وکړي. نو زه دوره خبر شوی ما چې یو دا صحابه ډېر نرانو، ډېر څه او دویم دا دی چې دا زمونږ په پیغمبر ډېر مینو، زمونږ په پیغمبر څه ډېر مینو. نو زه وایم چې زه د دوی په شانتې نر شوی او په نبي علیه السلام مین شوی، بس دوی نور نه پوهېږم. استاز حیران شو، دا د تربیت وجه ده، دا د تربیت وجه ده چې کله مور دینداره وه او هغې چې کمدنو د ماشوم تربیت کو، ته بیا ګوره چې د ماشوم نه څه جوړېږي، د ماشوم نه څه جوړېږي. لوی ځوان علیه رحمت دی، قافله کې روان دی، قافله کې روان دی، مور والا په قمیص کې اشرفۍ ګنډلې دي، پیسې والا ګنډلې دي، غله په قافله باندې رالل، د غلو مشر دا ماشومونی و ورته وایي تا سره پې مال شته؟ هغه ورته وایي او. وی کوم ځای دی؟ وی په دې بیګ کې په قمیص کې شاته یې ګنډلی دی. هغه ورته وی دا خو موږ پیدا نه کو، په تا بیا حال څه لوي؟ هغه وایي تا زما نه تپوس وکړو، او زه چې راتلم ما ته مور وی چې ګوره دروغ به نه وایې. څه به نه وایې؟ دروغ به نه وایې. نو ما ته مور ویلو چې دروغ به نه وایې، نو تا رانه تپوس وکړو چې مال شته؟ ما وی او شته. تا وی کوم ځای دی؟ ما دغه ځای کې دی. اوس که ما دروغ ویل زما د مور د حکم خلاف راتو، ما دروغ نشو ویلی تا ته، ما دروغ نشو ویلی. د ډاکوانو هغه مشر په جړا شو، وی دا وړوکی د مور د حکم دومره خیال ساتي او ما د الله د حکم خیال ونه ساتو.
هغه ټول قافلې والو ته مال واپس کو ټول قافلې والا ته مال واپس کو دا سدي دا د مور تربیت ته دا د مور تربیت ته لږ احساس پکار دی موږ د ماشومان څومره تربیت کو دا اخلاق دي قران کریم موږ ته اخلاق خي قران کریم موږ ته اعمال خي قران کریم موږ ته یو بل سره د ژوند تیریدو چل خي قران کریم موږ ته انسانیت او سړیتوب خي چې انسانیت څه چیز دی دا جوهر دا موږ ته قران خي نن موږ د قران نه پردي شونو د قران نه بل پله لاړو درسونه جمعتونو کې الحمدلله کیږي خو خلق راضی نه ای کله یو پله تختی کله بل پله تختی دا الله رب العزت په دې سلیریش ګینټي کې یو ګینټه د الله نشته چې دا الله رب العزت کتاب ته سړی کینی زنانه دي هغه الله رب العزت کتاب ته کینی او هغه ځان خبر کی ایزان خبر کی زنانه ہوتا او بیا خصوصا هغه زنانه ہوتا چې هغه د قران او د حدیث علم کو هغه ته ځنی خطابونه الله رب العزت جدا کړی دي چې دا په معاشره کې لوی حیثیت لري نو دای به چې کمندونو خپل زندگی څنګه تیری الله رب العزت زنانو ته اعلان کړي یا نساء النبی یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ یو خبره زنانو باندې بد زبانی بد اخلاقی په کور کې حرام ده چې دا زنانه چې دي نو دای با بد اخلاقی نه کوي او دای با بد زبانی نه کوي زنانو کې کله کله هغه کې تکبوري او هغه کې غروري او بیا هغه زنانا چې هغه کله کله علم کوي هاي خو وا ما سبق ویل دي هغه بیا نه د سخر او د خواخي خیال ساتي نه د مور او د پلار خیال ساتي هغه ته الله رب العزت اعلان کوي چې یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ چاچم بد زبانی وکړانو دی لډبل سزا ده اسم بد زبانی او بد اخلاقی پکور کې چې دانو دا بند ده خو چې بیا کما خزاغه د مقتدا حیثیت لري اردی حیثیت لري چې خلق و تباجی وي او خلق وي چې دی علم کړی او دی قرآن ویل دی او دی حدیث ویل دی دا د مدرسې نه سبق ویل شوی راغلی دا هغې ته خو بیا خلک ډېر په درانه نظر باندې ګوري نو که هغه بد اخلاقي وکړي او هغه چې کوم دی نو بد زباني وکړي هغه خپله ژبه غلطه استعمال کړي نو الله رب العزت هغې ته وایي ډبله سزا ده لکه څنګه چې د تابعدارۍ ډبل ثواب دی ځکه د هغې د وجې نه نور خلک مدرسې ته راځي چې کله د اخلاق مزیدار وي اعمال مزیدار وي نو نور خلک کوئی یاره دا خپل بچي مدرسه کې داخلول غواړي هغې بیا بچي مدرسې ته راولي دویم حکم الله رب العزت کوي چې لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول دا الله رب العزت د ژبې استعمال باره کې وایي چې زنانه چې دي نو دوی به د ضرورت خبرې هم پردي سړي سره په نرمه لهجه باندې نه کوي که د ضرورت خبرې وي او د پردي سړي سره کول نو هغه به په نرمه لهجه باندې نه کوي اسنا چې یو مرضی د دې نرمې لهجې نه غلطه فایده سکی بلکې دا به نیغه خبره کوي که څوک تپوسو کی چې فلان کې په کور کې شته دا به یو واستوي جواب ورکوي نه چرته تللی نیم خبر بس خبره څه ټایم به راځي پته نشته دا به خبرې نه اوږدوي او دا به اوږدو اوږدو ګپونه هغه د هلکانو سره نه لګوي
درم حکم اللہ رب العزت کئی وقرنا فی بیوتکن د زنانو عزت هغه په کور کې پاتې کی دلی دانا چې زنانا هغه کلندرای زینت شي او زنانا چې دا نو هغه کالجونو زینت شي او زنانا چې دا هغه د پارکونو او هغه د بازارونو داغي زینت او خایس شي نه زنانه چې دا نو د دې لپاره کور دی الله رب العزت وی وقرنا فی بیوتکن دا زنانه دی په خپل کور کې پاتې شي او ډیر سخت ضرورت ته بیمار ده علاج لذي او بغیر د تلون نکیږي نو الله رب العزت وی چې یدنینا علیهن من جلابیبهن پزان باندې درانه پړونی راواچي نن د یورپ تهذیب اغیر څه ضرورت ګڼل لري بس یاره جی بس ضرورت ته وزا او لوی لوی جنکای بازارونو کې ګرځي اغه لګیاوی ځان له سوداګانې کوي او بیا د جمهوریت والے چي دي راخوي وټونوم ضرورت ته اور یو سی ضرورت ته روان دي الله رب العزت وی وقرنا فی بیوتکن پخپل کور کې پاتې کېدل عزت ته دا وقار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې بهتره زنانه کومه یو ده بهتره زنانه دی اول کې وته وبخي کنه بهتره زنانه کما یو ده فاطمه الزهرا بی ناستا وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارکه هغه وی حضرت کی اجازت وی زب جواب ورکم زب جواب سکم هغه جواب ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورته بهتره زنانه هغه ده چې د پردي سړی نظر په دین وی لګیدلې او د دین نظر په پردي سړی باندې وی دا بهترین زنانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکے شو او وی فرمایل فاطمه تو بزات مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده کنه یعنی دا څه خبره وکړه چې زما د زړه خبره وکړه دا سیو خبره وکړه چې هغه زما د زړه وا فاطمه تو بزات مني فاطمه چې دا نو دا زما د زړه ټوکړه ده نن انګریزي تهذیب پر ټي وی ګانو باندې او دارنګ په یو سو په بل سبانی په ډرامو باندې هغه موږ له دا دعوتونه راکړي چې زنانه د کور بهر سکی نو بس او کور نه بهر راو باسي او ایک گاڑی کے دو پہیے ایک گاڑی کے دو پہیے نیرے او تپوس کو چھ دی یو گاڑی دو پائی وی دوڑے یوی گاڑی تی کدا دوڑے یوی گاڑی تی نو گاڑی چلی گی نو چھ دا دوڑا تبار کی نو گاڑی بروان کی کنا دا یو کور کا دا یو بار کا نو گاڑی دا جوان بری سکی گی چلی او دا مو آیا چې مرد اور عورت شانہ بشانہ کام کریں گے شانہ بشانہ کام کریں گے نو چې شانہ بشانہ کار کئی او زتانے او تپوسو کما چې تور پس دا خزا بارکانو دا سڑے اور پس رادن نکانو تو ما تو جدا سکنزل کہولی زو کور کینم سو شانہ بشانہ خوڑی رس بر بدل مانا شانہ اگی تو ہوئی اور بلو مگشوا دیتا پختانه ڈڑی مخل ہوئی سو تو ہوئی ڈڑی مگل و تو ہوئی سمطلب ہوئی سڑے دی خزو سرا او خزی سڑو سرا دی ڈڑی مخی نو کنزل لی دا تسکے دا کم معاشر راوڑی اللہ رب العزت وی وقرنا فی بیوتکن چلاسی بابا وی خدا گویت کی زندر خانہ بہتر بسے محفوظی دردانہ بہتر ولیکن ای قوم استقلید افرنگ
ندانت گنجرا از آنا بہتر وی اللہ رب العزت وی چه زنانا پا کور کی خدا زنانا پا کور کی خدا او دا ملغلر دا پا سپای کی خدا ولیکن ای قوم از تقلید افرنگ ندانت گنجرا از آنا بہتر خوی دا خلق چه دے نو دی دا فرنگی پا لار روان دی نو پا انی او خزانی کی فرق کولے نشی خزانه دا اللہ حکم نے او انا دا فرنگی تقلید دے بیائی مسلمان زنچو در بازار دیدم نے اکبار ہزار ہابار دیدم بپیچی دم زمثل مارے بقلب خویش ظاہر مار دیدم پیچھے کلمی دا مسلمان زنانا پا بازار کی اولی دا وی دا غسین دا ستاو شملا کمار وی یو زلنکنا پا زرگونو زلمی سکڑا نا دا مسلمان زنانا او پا کور کیوی دا دا مغرب ناصر اخلی او دا دا انگریز ناصر اخلی آغا چه کم دنو باہر روانوی یو ٹک بلوی وی دا جاہلیت والا پیشن بنکوی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا ولا تبرجنا تبرج یو دا کورا وطلی او بل اظہار زینت خائص زینت کول او اظہار زینت دوڑا حرام دی دا جاہلیت پا طریقہ باندی دا زنانو فیشن دے دا زنانو دا فیشن دا پارا قرآنی اصول شتا دا زنانو دا فیشن دا پارا حدیث شتا نبی علیہ السلام چرتا دا یوی زنانا لاسولی دا دا پردین آخوا نبی علیہ السلام وی دا سڑی لاستا که دا زنانا لاستا وی دی که خلق فرق پکار دی مطلب سنکریزا مکریزا رنگ منگ پی سکوا اولا گوا اوز دا زنانو دا پارای پیشن ویل دا جائز خدا نه چې تو پیشن اد انګریزیانو په طریقه کوي او یا به دین دوانو په طریقه باندې کوي چې فلم کې کومه طریقه ویني په هغه طریقه به فیشن کوي او د انګریزیانو په طریقه باندې به فیشن کوي نه فیشن چې ده لا تبرجنا تبرج الجاهلیت پاگی کی با د شریع حدودنا تجاوز نبی علیہ السلام د فیشن په باره کې ویلی دي چې پوخ داغ لګول حرام دي پوخ خال لګول څه دي حرام دا ویلی دي حدیث ته صفه دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې پردی وی اختراعی او ځان ته لګی نو داسې دي حرام او نن سبا چې څنګه جامع هغه شان ویختی خان او تاسو کو شکر دی یارا او پاپریدو کې دا سلری غونته کې دی اگر چې خار درته نږدې دی خو سلوم شکر دی لری دی الله دې تلری ساتي او کنه او چې څنګه جامین واغه شان ویختا چی لا بل نه خبر شوي چې څنګه جامین او هغه شانتي وسرستر کې بدلی سترګي وسره بدلی لینسونه چی دا حرام نی او بیا چې کمنو ریزی کٹ کئی متناسمه او ناسمه نبی علیہ السلام حرامی ویلی دی حرام لعنت پی ویلی دی واصله مستوصله باندې لعنت تے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا فیشن چی دے دا با دا شریع حدود پا دن نوی جامی چی دی دا با دا شریع حدود پا دن نوی دا با بہرو بہرحال صرف اس اشارے میں کولی چی دا ندا چگنی خزا دا ہوئی چی زبا سپین وقتا منزو بکای سپین بازی ما او زما خپل خو خدا نا اللہ جدا جدا حکمون ویلی دی یو حکم متویل دی منظم کوئی دا خزی موز لبانی گوری خان واقمنا الصلاة وی معشوم جوڑی نو بس موز نکی او وی چای خرابیدن منزو موز لبانی گوری
الله واقمنا الصلاة منز بکوي وآتينا الزکاة دا کالو زکاة پا ورکی خان وآتينا الزکاة او اللہ واتین اللہ ورسولا اللہ دا پیغمبر منی او ورسره حکم کردے چه دا طول بسنگ اسانیگی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ چه پا پرده کی قرآن و حدیث دکی پا پرده کی قرآن و سنت دکی فی بیوتکن پا پرده پا دن د خپل پردی اهتمام سره د قرآن او سنت د زده کولو اهتمام وکړي دا نه چې کور ناسته فلمونه ګوري نه کور ناسته د الله رب العزت قرآن زده کا تلاوت وکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین مسلې زده کا تعلیم الاسلام به اشتزه ورز زده کا رونو دا ټول دین دا زمونږ او تاسو دی منګ له زده کول او عملی کول د مدرسو سره تعلق جوړول راتلل درسونه را روان دي الحمدلله درسونه دي رمضان دی د قران کریم سیزن دی د قران څه دی سیزن دی علماء طلبا ځان کړي او قران وای په کار دادا چې موږ دا قران سکو زدکو ماشومان قران تکینو چې زموږ د مازغه د ماشوموالي نه قران مجید سره شي عادت او په دې کې د قران تخم وکړول شي شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرمایي چې خصوصا مکتب والا لکان چې دي سکول والا لکان غیا دی چې خصوصا د دې لپاره زما فتح الرحمن یادول ضروری دي چې د دې مضغوط اول زما د دې قران مجید دا ترجمه لاړ شي چې د دې ک بیا نور څوک خپل ورته سوي نو دې به بیا د دین نه بدليږي فتح الرحمن مقدمه کې لیکلي دي چې اول چې کمندونو دیتا دا ماوي په پارسای کې جبا کې ترجمه زکو لیکلا چې دا لکان یاد کی الکان یاد کی رونو الحمدللہ مونږ ته علما پښتو کې په پریده کې خو کل ترجمه کوي په کار داده چې هغه مونږ یاد کو چې زمونږ مضغوط اصل اړ شي دا الله کتاب لاړ شي معاشره کې مختلف حالات راځي اسنه چې څوک د الله د دین نواړي الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الله رب العزت زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې مونږه اندکې د ګناه نه وساتي الله تعالی دې زمونږ د مور او د پلار د رونو د خويندو د ټول مسلمانانو دې الله ټول ګناهونه معاف کړي آینده کې الله تعالی مونږ د ګناه نه وساتي د چا چې اوریدونکو کې حاضرین او مجمع کې نارینه او زنانو کې زړونو کې څه شرعي حاجتونه وي الله رب العزت د غیبی خزانونو پوره کړي الله دې موږ د مخلوق د احتیاجونو ساتي الله تعالی دې زموږ په کورونو باندې د حیا او د عزت پردې راخوري کړي حاضرین مجمع کې چې د چا اولاد نیوي الله دې وته نیک عمل او صالح اولاد ورکي چې چا بیبيان نیوي الله تعالی دې وته نیکان صالحان بیبيان ورکي چې چا اولاد نافرمان وي الله دې نیکان صالحان کی الله دې ټول د غمونو او فتونو مصیبتونو نه پامان کی الله رب العزت موږ لازم کورونو ته خیر راکړي الله رب العزت موږ د شرونو نه محفوظ کی الله دې زموږ د هر طرفه حفاظت وکړي الله دې موږ د روحاني او د بدني شرونو نه محفوظ کی الله تعالی دې د مدرسو او د نورو مدرسو حفاظت وکړي چې کمی جنکه فارغانی شوي دي او غي چې کم دنو قرآن کریم او حدیث سر ته ورسول الله تعالی ته د دین خدمت نصیب کی الله دې د معاشري د لپاره رڼاګانې وګرځي الله تعالی دې هغه په خوش اخلاقۍ سره غیله د دین د خدمت توفیق ورکي الله رب العزت زموږ ټول کې شرانی هغه چې کم دنو دیندار کی الله دې زموږ د کورونو ماحول هغه د دیندارۍ کی الله رب العزت زموږ د کورونو ماحول د منځ او د قران کی
الله رب العزت زمونږ د کورونو ماحول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او د محبت کی الله رب العزت په موږ باندې برکتونه راووري الله موږ د آفتونو نه پامان کی څوک بیمارانی حاضرین او غایبینو کې الله دې ټولو ته روغ صحت نصیب کی الله رب العزت ټولو ته روغ صحت نصیب کی څوک قرضداري وي الله دې قرضې د غیبی خزانو نه ختم کی الله دې ټولو ته حلال روزي به کړه او نصیب کی الله رب العزت زمونږ نه خوشاله شي الله دې مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی الله دې ټولو حفاظت کی الله دې حرمین شریفین حفاظت کی الله دې موږ ته خپل او د قران او د نبی علیہ السلام محبت نصیب کی الله رب العزت دې محبت موږ ته نصیب کی الله تعالی دې موږ ته خپل رضا نصیب کی الله تعالی دې زموږ خاتم